او د دې خبرې تذکره هم وکړه چې دا مرګ دا د الله په اختیار کې دی، دا د تقدیر لیک دی. انسان چې مړ کیږي نو لازمی خبره نه را چې هغه د جهاد د وجې د عمرې دا د مقررې پورې منسلک وي. او اوس په دې آیاتونو کې الله تبارک وتعالی چې کومه واقعه بیان کړې ده یا د کم قوم یو داستان یا د هغوی خرابي بیان کړې ده، هغه مفسرین لیکي چې دا د عیسی علیه السلام نظر کاله مخکې تیر شوی و، الموست 1000 سال قبل، او د موسی علیه السلام د دور نه پس و. د یعقوب علیه السلام 12 بچي وو، نو د هغې 12 بچو په اولاده کې دا قوم هم راتلو. تاسو ته خبره پته چې کله موسی علیه السلام ته نجات میلاو شو سره د خپل قوم د فرعون نه، نو بیا الله تبارک وتعالی هغوی ته حکم کړی و چې تاسو د فلانکۍ علاقې ته لاړ شئ او دلته کې جهاد وکړئ، تاسو ته به یو خپل مملکت یو علاقه میلاو شي چې کومه ستاسو ابایي علاقه ده. نو هغوی انکار وکړو. موسی علیه السلام ته وویل چې ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي ودې جنګېږي، ان هاهنا قاعدون، موږ دلته کې ناست یو په تیاره. نو الله تبارک وتعالی د سزا په طور باندې هغه په یو صحرا کې پابند وساتل، میدان تیه باندې یادېږي. هغه صحرا کې دوی غالبا د یو روایت مطابق 40 کاله تیر کړي وو، یا د یو روایت مطابق د دین هم زیات وو. مکمل یو جنریشن یې پکې ختم شوی. بیا چې آینده کم جنریشن یا نسل راغی هغوی د یو پیغمبر په ملاتړ کې جهاد وکړل، نو الله تبارک وتعالی د هغې سزا نه بیا وباسل. همدغه شانتې دا قوم چې کم الله تبارک وتعالی په 246 نمبر آیت کې، غالبا 246 نمبر آیت کې الله مذکور کړی دی، دا د سمیول یا سمویول په نوم باندې یو پیغمبر دی، سیم میم واو او یا لام، سمیول، سمویل هم تلفظ سره ویل کیږي. دا یو پیغمبر و، د هغې قوم و، دا ډیر زیات ضعیف شوی و، او د قوم خپل پیغمبر ته وویل چې ته کمزوری شوی، ته مونږ دپاره یو بادشاه بل مقرر کا چې د هغې په نگرانۍ کې مونږ وجنګېږو، جهاد وکړو، او زمونږ نه چې کومه علاقه فلسطین وغیره چې کم مشرکین د هغې دور په قابض شوي دي هغه مونږ آزاد کو، یا زمونږ نه چې کوم د موسی علیه السلام د ټایم څیزونه یا میراث قبضه کړی دی هغه ترې مونږ واخلو. نو په دې هغه باندې هغه خفه هم شو پیغمبر چې دا مطالبه تاسو ولې وکړله، بس الله تبارک وتعالی چې څه بهتر ګڼي هغه به وکړي، زموږ د فیصله راشي. خو الغرض مختصرا دا واقعه دا شانتې ده چې الله تبارک وتعالی ورته د یو کس نامزدګي وکړله چې دې په نگرانۍ کې به تاسو جهاد وکړئ، جدوجهد به وکړئ، نو تاسو ته به زه بیا خلاصون د دې غلامۍ نه درکم یا د مشکلاتو نه به درکم. او د هغې کس انتخاب دا شانتې وشو چې هغه عام کسو پیغمبر نه و، او د طالوت نوم باندې یو کردار و، نیک کسو پیغمبر نه و، مفسرین لیکي. او الله تبارک وتعالی د پیغمبر ته وویل چې دا یو کس دی د وحي په ذریعه باندې چې دا به د دې جنگ قیادت کوي او د دې په قیادت کې به دا کسان جنګیږي، زه به تاسو ته بیا کامیابي در کوم. هغه کس مالی لحاظ سره کمزوری و. روایت لیکي دلته کې یو نقطه زه تاسو دا بیان کړم، څه مفسرینو دا نقطه لیکلې ده، وایي هغه د غریبې طبقې سره تعلق و، غریبو والد چرواهه و، او د پلار نه وایي څه ګډې بېزې و، دا د خرو رمه بې ځایه شوې وه، وایي په هغې پسې به دا روان و، د هغې په تلاش کې روان و دا طالوت. نو دا پیغمبر ورته په مخه باندې راغی، وایي ودرېږه ستا سره زما کار دی، ځان سره یې کور له بوتللو، ورته ووایي چې د الله طرفه منتخب شوی د دې قیادت دپاره، یعنې د مور و پلار په خدمت کې چې کم کس لګېدلی نو الله تبارک وتعالی په هغې باندې غټ کرم بیا کوي. دا یو نقطه مفسرینو ذکر کړې ده. نو هغې ته ووایي چې ته به د دې قیادت کې او الله به دا خدمت ستا نه اخلي. نو چې کله دې قوم ته پته ولګېدله، د بني اسرائیل قوم خو الله تبارک وتعالی ډېرې خرابیانې بیان کړي ځای په ځای باندې، یا اشارتن یا کل کره. نو هغې وویل چې نه،
دا څنګه چل دی وای دا قیادت خو پکار چې زمونږ نه پکې راشي قابلیت خو سره پمون کې دی او په دې آیت کې بیا وی چې کوم هغه لوجیک بیان کړي ډېر بیکاره لوجیک بیان کړي دی او هغه دا دی ان يكون له الملك علينا دا مونږ باندې څنګه بادشاہ کېدلی شي ونحن احق بالملك مونږ په دې بادشاہي باندې ډېر زیات حقدار یو د دې په مقابله کې ځکه ولم یؤت ساعه من المال دې سره خو پیسې دولت مولت هم نشته د هغوی په ترجیحاتو کې صرف دنیاوی مفاد یا دنیاوی چې کوم هغه جاه او جمال دی هغه کمالو نو الله تبارک وتعالى چې د هغه د انتخاب کوم وجه بیان کړله بسطتن فی العلم والجسم دا د جسم په لحاظ سره تاسو نه بهتر دی او د علم په لحاظ سره مفسرین فرمایي چې کوم د جنگ د پر مطلوبه کم علم او پاغي باندې د طالوت کمانډو د جنگ د پر مطلوبه علم نو د دې وجه نه هغه انتخاب شو هغه په ناراضه او خو بهرحال د الله د حکم سره هغه ډیر بیا بغاوت نکړلو نو هغه بیا د هغه په ملګرتیا کې او جنگیدل الله تبارک وتعالى فتح نصیب کړله او همدغه واقعیا الله تبارک وتعالى په دې آیاتونو کې تذکرہ کړی ده بسم الله الرحمن الرحیم الم تر الى الملأ آیا نګورې ته هغه ډلې ته هغه قوم ته من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا من بعد موسی چې پس د موسی علی السلام نو اذ قالوا کل چې ویل نبی خپل پیغمبر ته نبی ته دوی ابعث لنا مقرر که زمون د پاره ملکن بادشاہ نقاتل فی سبیل الله چې جنگي ګم په لار د الله کې دلته مفسرین یو بل نقطه دا بیان کړی دا چې هغه دلته کې ټکه د بادشاہ ول استعمال کړو حالانکه اسلامی چې کومه طرز د اصطلاح د هغه د خلیفہ ده نو مفسرین په دې کې دا نقطه بیان نه چې هغه دومره په بغاوت کې او په سرکشي کې دا وخت تیر کړي او چې کله انسان په دنیا کې ډوب شي او سرکش شي د هغه نه اسلامي سوچ او فکر او شعور ته بیا لاړ شي هغه د پیغمبر نه مطالبه کوله خدا مطالبه نشو کولای زموږ پر یو خلیفہ د الله نه غواړه هغه د بادشاہ اصطلاح چې کوم هغه عصري اصطلاح وا یعنی په هغه باندې هغه دنیاوی اثرات دومره غالب شي وو چې هغه الفاظ انتخاب هم درست نشو کولای اچھا قال اول اغه پیغمبر هل عسیتم قریب چې تاسو ان کتبا کشرت کی فرض کړي شو پتا سو علیکم القتال پتا سو باندې جنگ الله تقاتلوا دا چې جنگ بونه کوي تاسو بیا ونه جنگيږي ځکه چې هغه ته دوی د مزاج پته وا د دې مزاج پته ځکه وا چې هغه پیغمبرو ادم موسی علیه السلام سره چې د دې ابا او اجداد کم کار کړي هو هغه وته بیان کړ چې تاسو غوز غواړئ خو بیا بهونه جنگيږي ګوره او دا آیاتونه مفسرین فرمای چې دا د هجرت مکې نه پس نازل شي په مدینه کې مسلمانانو یو نیم کال تیر کړو وي صحابه کرامو چې کله د مشرکین مکه ظلم زیاته قتلو نو هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد مطالبه کوله چې الله نه د جهاد اجازه وغوړي چې وجنګي ګلوي سره نو الله تبارک وتعالى دا آیاتونه نازل کړي او هغه ته یو میسج ورکړي چې ګوره د يهوديانو د اسرایلو په طرز باندې روان نشي پیغمبر د پاره خو مطالبه بار د جنگ او د جهاد د پاره کوله او چې کله الله حکم نازل کو هغه شاته شول تاسو دا غوي نه سبق واخلي په طرز عمل باندې تاسو روان نشي دلته کې یو خفیه اشاره ده اچھا قالو ویل هغه قوم وما لنا سری په مونږ باندې څه شوي دي په مونږ باندې الله نقاتل فی سبیل الله چې نه بجنګي کو په لار د الله کې وقد اخرجنا یقینا وستلی شوی مونږه د خپل کورونو نه من دیار نه خپل کورونو نه وبنا انا او جدا شوی د زمون بچي مفسرین فرمایي چې دوی تقریبا یو روایت کې راځي چې 400 پلس بچي هغه په خپل قبضه کې اغستی او 400 پلس نو دوی چې مونږ به ولې نه جنگيږو زموږ سره هغه ظلم کړی دی جلاوطن کړی او بچی را نه قبضه کړی دی کېد کړی دی نو موږ به خامخا جنگيږو بیا مفسرین دا خبره لیکي چې کله الله تبارک وتعالى د جنگ حکم نازل کو چې تاسو جنگيږي جهاد وکړي نو ټول شاده شول صرف 313 کسان د طالوت په نگرانی کې پاتې شو د جهاد د پاره 313 د مفسرین دا مفتی شفیع رحمه الله هم لیکلی دا او نور مفسرین هم دا لیکلی دا و اکثریت شاته شول نو
الله تبارک وتعالى بیا د طالوت په نگرانی کې وته فتح هم ورکړي و دي لګو کسانو ته. وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال کله چې فرض کړي شو په دوی باندې جنگ تولوا شاته شول دوی واوختل انکار وکړو الا مگر قليلا منهم لګد دین انکار نکړو هغه لګ پاتې شول. ما تاسو مفسرین داوی فګر 313 بیانې ټول شاته شول لګو کسانو بس داغه پر رضامندۍ اظهار وکړو لو جنگیدل. والله الله علیم بالظالمین په هدي په ظالمانو باندې. وقال اول پیغمبر لهم دوی ته وقال اول لهم دوی ته نبیهم اغه نبی د دوی ان الله بشک الله قد بعث لكم مقرر کو تاسو لپاره طالوت ملکن بادشاہ یا کمانډر. قالوا ول دوی ان يكون له الملك سرنګ بدر لپاره بادشاہي علینا په مونږ باندې یعنی دې ته په مونږ باندې ترجیح څنګه ملاوي دي شي. دوی هغه دنیاوی چې کوم هغه وسایل دي د هغه په بنیاد باندې د کبر او تکبر هغه وکړه. قال اول اچھا ونحن احق بالملك ومونږ ډیر حقدار په بادشاہي باندې په دې مشرۍ باندې منه د دینا ولم يؤت ساعه من المال نه ورکړي شوی د تفراخي د مال دې څه سمال دولتم نشته. قال اول پیغمبر ان الله بشک الله تعالی اصطفاه ورکړي د دلرا علیکم پتا سبحان دی وزاده او زیات کړي د دلرا بستتن په فراخی کې فل علم په علم سره ول جسم او په جسم سره دا د علم لحاظ سره هم فراخو ماهرو او مفسرین فرمایي چې د جنگ د لپاره کوم مطلوبم علم او پاغي باندې د کمانډو ول جسم او د جسم لحاظ سره وای دا غي دور خو صحتمن کسو چې کم نور کسان وای د دې په وګو پورې ورسېدل دا خو هایټډ کسو لوړ دنګ او د صحت نه مضبوط کسو. والله الله تعالی یؤتی ملکه ورکوي هغه مشری بادشاہي من هغه چاته یشاء چوي غواړي والله واسع علیم والله وسیع فراخ علم والا دی. وقال لهم اول دوی ته نبیهم نبی دوی ان آیت ملکه بشکا هغه نخد بادشاہي د دی دا خبره ده ان یاتیکم الطابوت دا شراب شي تاسو ته تابوت فيه پاغي کی بوي سکینه سکینه من ربکم د طرف رب تاسونا. ګوره د طالوت نامزدګي چې کله الله تبارک وتعالى وکړه نو دا خو ډیر بدعقیده او کمزوري عقیده والا او دنیا پرست خلکو نو پیغمبر وته ویل چې ګوره تاسو د یقین د پاره با الله یو نخه هم راولېږي واغه نخه دا شانته نخه چې تاسو نه کم نخه د مشرکین او د فلسطین قبضه کړې ده د موسی علی السلام غ صندوق هغه صندوق چې تاسو کوم هغه اساسه ده تاسو کوم قیمتي اساسه ده. مفسرین فرمایي چې دا یو صندوق او په صندوق کې د هارون علی السلام او د موسی علی السلام هغه تبرکات پراتو یا سم مفسرین فرمایي چې په دې کې هغه الواح یا هغه تختیان د تورات پرتی وي. سم مفسرین دا هم فرمایي چې په هغه کې هغه من او سلوا چې کوم خوراک او من وي په یو بوتل کې پکې هغه بند شوی وو. سم مفسرین فرمایي چې په دې کې د هارون علی السلام پګړې پروت وو. سم مفسرین فرمایي چې په دې کې د موسی علی السلام پیزارو کپڑے پرتی وي همسایه پرتا وا لیکن قران د اساس ترګن کړي نه مونږ یقیني تور باندې د سبب بارکه یقیني نیو صرف هغه مفسرین د تورات د تعلیماتو پرانا کې یو آیډیا مخکې د تورات چې کوم تعلیمات دي هغه په کوم نمونه اغستی تورات نو هغه داغه پرانا کې دا خبره ذکر کړي. تورات د طالوت د پر چې کوم نوم ذکر کړي دا نوم تورات د طالوت د پر بدل ذکر کړي شاول نوم باندې ذکر کړي یا شاول دا تورات کې ذکر شوی دی. بیا مفسرین فرمایي چې شاید دا لفظ د هغه ټیم د عبرانی زبان مطلب وی خو الله تبارک وتعالى داغه لپاره لفظ بیا طالوت ذکر کړي موږ طالوت وایو خو په تورات کې هغه لپاره شاول یا شاول لفظ ذکر شوی دی. نو د دې صندوق د مراد دا سیس دی. نو الله تبارک وتعالى پیغمبر په ذریعہ وته ویل چې دا تاسو نامزد مشر شو لیډر شو تاسو به قیادت کوي د جهاد د پاره او نه خیدار چې تاسو رقم بهترکا یا تاسو نه قبضه شوی صندوق دی هغه به تاسو ته فرشتي راوړي تاسو په قبضه کې به واپس راشي. نو دا به نه خوي چې دا نامزدګي د الله طرف شوی ده د طالوت. اچھا
من ربکم طرف رب تاسو نه وبقیه او باقی مما هغه سترکا ترکا چې پریخي دي آل موسی و آل هارون آل د موسی او آل د هارون تحمله الملائکه بار کړي به دلرا د صندوق لرا فرشتو یعنی دا فرشتي په هوا باندې راوړي ان فی ذلک بشک پدې کې لا آیه لکم خامخ نخذ عبرت دا تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین کچته تاسو مؤمنان ورته لګي اشاره ده دا وخت د مؤمنانو لپاره دی وخت د مؤمنانو لپاره او دا د جهاد د انسان لپاره د عزت او د په دنیا باندې د حکمرانی یو ذریعہ ده چې کله مسلمانانو جهاد او جهاد دې ته نه ویل کیږي چې د ظلم نوم دی جهاد د ظلم د خاتمه لپاره کیږي د مظلوم د ملګرتیا لپاره کیږي مسلمانانو چې کله نه جهاد پریخي نو بس محکوم دی او پرځي کې وال او سپېړه خوري صدق الله العظیم الم تر الى الملأ اين غوري ته هغه درته من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا من بعد موسى د موسی عليه السلام نه پس شوا اذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا کله چې خپل پیغمبر ته مقرر ک زمون د پاره ملکن بادشاہ نقاتل فی سبیل الله جو جنگي ګم پلار د الله کی قال اول د پیغمبر هل عصیتم قریبا د چې تاسو ان کتب علیکم القتال کچرته کې فرض کړی شو پتا سو باندې جنگ الله تقاتلوا دا چې جنگ بونه کړی قالوا ول اغوی موالنا الله نقاتل سشوی دی په مونږ باندې چې جنگ بونه کو فی سبیل الله په لار د الله کې او وقد اخرجنا من ديارنا یقینا وباسل شوی مونږ د خپل کورونو نا وبنائنا او بچیرانه هم قبضه کړی شوی دي فلما كتب عليهم القتال پس هر کله چې فرض کړی شو په دوی باندې جنگ جهاد تولوا دوی انکار وکړو واوړېدل الا قليلا منهم مگر لګ د دوی نه باقی پاتې شول په دې لوز باندې والله الله عليم بالظالمين په هدي په ظالمانو وقال لهم نبيهم اول دوی ته نبی د دوی ان الله بشک الله قد بعث لكم طالوت ملكا مقرر کړي تاسو لپاره طالوت بادشاہ مشر نگران قالوا ول دوی ان يكون له الملك سرنګ بي د لپاره بادشاہي مشري په مونږ باندې علينا په مونږ باندې ونحن حق بالملك او یقینا مونږ ډېر حقدار یو په بادشاہي باندې مشري باندې منه د دینه ولم يؤت سعه من المال نه ورکړي شوی د تفراخي د مال قال اول پیغمبر ان الله بشک استفاه ورکړي د دلرا علیکم پتا سو باندې وزاده زیات کړي د دلرا بستتن فی العلم په لحاظ د فراخی سر په علم کې او په جسم والله الله تعالی یؤتی ملکه ورکوي بادشاہي مشری من هغه چاته یشاو چې غواړي والله واسع علیم والله وسعت لري هر لحاظ سره علیم په هزاد دے وقال لهم نبيهم اول دوی ته نبی ته دوی ان آیت ملکه بشکا اغا نخد بادشاہي د طالوت ان دا خبر یاتیکم الطابوت چراب شتا ستا صندوق فيه سکینه من ربکم باغی کی بوی ساتو پر سکینه د طرف درب تاسو نه وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون او باقی په دې کې هغه سوي چې پریخي دي موسی عليه السلام آل او د هارون عليه السلام تحمله الملائکه برکړې بوی دل رف فرشتو ان فی ذلک بشک بدی کی لا آیت لکم خامخ نخدا نخد عبرت دی تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین کشته تاسو مؤمنان صدق الله العظیم امین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اله وصحبه وصلی الله تعالی